بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين سورة زخرف مکی سورت دے پنزول کی درش پیتم نمبر پس د سورة شورانا نازل شوه دے او ترتیب د سورتونو کی 3 نمبر سورت دے پس د سورة شورانا رابط و مناسبت مخ کی سردا دے پا مخ کی سورت کی دو شبهو د دوارو سورتونو کی دو شبهو جوابونه وشو پا دی سورت کی د اتمی شبهی جواب کئی یا مخ کی زجر و مشرکینو تا پا دی صورت کی داغیل زورن ورکی پا اقسام شرکیہ و باندے یا مخ کی صورت کی ویلی و حجتهم داحضوا دلیل بیکار دے دی صورت کی پا شلم او شلم آیات کی داغی دلیل ذکر کئی او دویشتم آیات کی لو شاء الرحمن ما عبدناهم او قالوا انا وجدنا آباءنا على امه وانا على آثارهم مهتدون خلا داود صورت رد کئی د شفاعت قهریہ او اتم شبہا و داغی جواب اتم شبہا دادا چی دی وائی د دی لاس اللہ پاک تشن پریری دی اللہ پاک نا چی سو غواری نو اللہ ماغا کئی نو داغی جواب ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة دیل اللہ دا سر اختیار دا شفاعت نا دے ورکڑے او توی لاس اللہ تشن پریری خلاصہ دا صورت دا صورت دری بابو نا دے اول باب دے آیت نمبر 36 شپک دیرش پوری پدے کی ترغیب دے قرآن تا زورن ذکر کئی معرضینو دو قرآن تا تخویف دنیاوی بیا دلائل عقلیہ بیا زجر مشرکینو بالملائکتا بیا رد داغی پا دلیل واقعات ابراہیم علیہ السلام پا طریقے دا دلیل نقلی رد کئی پا دلیل دا مشرکینو زورن دا معرضینو دا قرآن تا و تزہید فی الدنیا امتیازات دا صورت ممتاز دے پر رد دا اقسام اربعو دا شرک رد کئی پا عقیدی دا اتخاذ الولد رد کئی پا شرک فی الالوحیت رد کئی پا شرک فی البرکات او نفی کئی دا شفاعت قهریہ او صورت ممتاز دے پا دے چی اللہ وی کدا وجہ نوے چی طول خلق با کافر شی نو ما با دے کافرانو کورونا دسرو زرو دیل جوڑ کڑے وے او دارنگی اللہ کا بجلی نشتا ما لگوئی او دارنگی دیل با می دسرو زرو عرص برابر کڑی وے خو چون کے دا خطرہ دا چی طول خلق با بیا کافران شی حامیم اللہ پویگی پمانا دا دی حروف باندے والکتاب المبین شاہد دے کتاب المبین خکار دلیلونو والا المبین لازمی معنام رازی چی خکار دلیلونو والا یا المبین خکار کون کے دا حق دا باطلنا انا جعلناہ قرآنا عربیہ یقینا منگرا لے گلے دے دیلارا جعلناہو اے انزلناہو منگا نازل کڑے دے دیلارا قرآن عربیہ پا عربی جبا لعلکم تاقلون دے دے پارا چی تاسو دا عقل نکار والے قرآن اللہ وی منگ پا عربی جبا لے گلے دے دے پارا چی دا خلق دے دین عقل نکار واخلی و دے نزان پویا کی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ او یقیناً دے پا اصل کتاب کے زمنگ سرائنے پا لوح محفوظ کی لدینا زمنگ سرا
لعلی حکیم خامخا د اوچت مرتبه والا دی او حکیم مضبوط دی د نقصاناتو نه. افنضرب عنکم الذکر صفحا ایا وابړو موږ تاسو نه ذکر قرآن نصیحت صفحان پاړولو سره دا زجر دی چې تاسو شرک کوئ نو زه به ضرور په قرآن باندې ستاسو رد کوم. نو الله وی ایا واړو موږ ستاسو نه ذکر نصیحت لره قرآن لره صفحه پاړولو سره د دې وجه نه چې تاسو یو قوم مسرفین مشرکان. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین تخویف دنیوی څومره ډېر لیږلي دي موږ او تسلی د نبیانو نه فی الاولین په پخوانو کې په اولنو کې ما یاتیه من نبی ناراضي دی تیس یو نبی مگر دی پای پوری یستهزئون چې ټوقې کوي. فاهلکنا اشد منهم قوتا فاهلکنا اشد منهم بطشا تخویف دنیوی پس هلاک کړي دي موږ سخت د هغې نه بدشان په طاقت کې. ومضى مثل الاولین او تیرې شوي دي نمونې د پخوانو ډېر خلک د هغې نمونې مخکې تیرې شوي دي. ومضى مثل الاولین تیرې شوي دي نمونې د پخوانو یعنی د هغې سزاګانې یا د هغې خبرونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض که تپوس وکړې دی نه چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه لیقولن خامخا وایي دی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړي دي دی هغه غالب پوهه ذات الذي الله دی هغه ذات جعل لكم الارض ادخال الهي چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه مهدن فرش وجعل لكم فيها سبلا او ګرځولې دي تاسو دپاره پای کې سبلا لارې لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو خپل مقصد ته ورسئ. والذي نزل من السماء ماء بل دلیل الله دې غزاد چې راوری بارنه باران بقدر په اندازه فانشرنا به بلدة میتا پس را تازه کوم پاغي کلی وچ دارنګي بتا سمرا استیشي. والذي خلق الازواج كلها بل دلیل الله دې غزاد چې پیدا کړی لري جوړې ټولې وجعل لكم من الفلك والانعام پیدا کړی تاسو لپاره من الفلك د کشتینا والانعام او د زناورنا ما ترکبون هغه چې تاسو سوري کوئ پاغي لتستووا على ظهوره دې لپاره چې برابر شي تاسو على ظهوره داغي پشا باندې ظهوره دای په شاګانو باندې ثم تذكروا نعمت ربکم بیا یاد کړئ نعمت در رب تاسو فإذا استويتم عليه کله چې تاسو برابر شي پاغي باندې وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا او دا دعا وایي پاک دې غزاد چې تابع کړی دی موږ د پاره دا وما كنا له مقرنین او نیو موږ هغې لره مقرنین قابو کې راوستونکي وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا موږ خپل رب ته خامخا ور واپس کېدونکي یو ورګرځېدونکي یو. وجعلوا له من عباده جزءا زجر بالشرک ګرځولي دي دی الله دپاره د الله د بندګانو نه جزءا نایبان یا جزءا حصې یا امدادیان. ان الانسان لکفور مبین یقینا انسان خامخا ناشکره دی ښکاره. ام اتخذ مما یخلق بنات رد په مشرکین بالملائکه ایا نیولي دي الله د هغې نه چې پیدا کوي نوڼه دوی وي فرشتې د الله نونه دي. ایا نیولي دي الله د هغې نه چې الله یې پیدا کوي بنات نوڼه صحیح نه دی صحیح. امیت تخذای نیولی دی اللہ مما داغینا یخلقو چی پیدا کئیے بنات نونا خواہ اللہ زان لنونا چی دینو ساتھ جوڑی لکا پیدا کری دی او تاسو لزامن در کئی واسفاکم بالبنین غرکڑی تاسو پزامنو سران وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا کله چې زیره ورکړی شي او تند دیتا دا بل طریقه ده او پدې کې زجر دی چې طبعا ځان له لور بده ګڼي او الله له دینونو ثابته کله چې زیره ورکړی شي او تند دیتا پاغي چې بیانې د رحمان بادشاہ لپاره مثلا په صفت سره الله لرونه ثابته او چې د تویل شي چې ستا لور شوی ده ظل وجهه مسودا وهو کظیم وګرځي مخ د تکتور او د ډک د غم نه پریشان ای
چې دا ولی او من ينشأ فی الحلیه آیا غسوک چې دا غي پالنه کېدې شي په زیوراتو کې وهو فی الخصام غیر مبین او دای په جګړه کې نه ښکارا کون کې واضح کون کې خپل خبره لرم اغه الله له ثابتوي د عربو دا قانونو چې اغه بنونه نخوا خولي وای دا د بل کور شعر او داغي غیرت به دا برداشت کول امنا دا علماء لیکلي د تفسیر خازن یو سړیو نو دا غلورو شو او چې لوري وشو نو هغه ډیر خپه شو او کور نه خپه شو خزه ته وی بزد لاړه مدن خپل سمې کوا ولی وې ستا لورو شو نو اخزه ډیر خيار وا هغه سړی به کور ته نه راته هغه وی مال ابي حمزه لا ياتينا يذل في البيت الذي يلينا ابو حمزه باندې څه شوی دي چې کور ته ناراضي اده مې شپ هغه کور کې چې موږ سره نږدې ده گاونډیانو کر پاتې کیږي او کور ته ناراضي غضبان الله نلد البنینا ليس لنا من امرنا ماشینا غصه ده پدې چې زمنګ ځامن منګ نه راوړو زمنګ خپل اختیار خو نه ده انما ناخذ ما اوتینا حکمت ربنا ذی اقتدار فینا منګه اخلو هغه چې منګ لرا کولې شي حکمت در رب دے چې هغه خاوند قدرت دے په منګه کې دا خود رب تقسیم دی نو دی به غوسو او خپبو نو الله وی چې خپل دې نه خو خنو هغه مال ثابته او من ينشأ فی الحلیه ایا هغه څوک چې داغي پرورش کې دې شي کالو کې وهو فی الخصام غیر مبین زنانه حسن په نسبت د سړو کم دی نو دی حسن په دې زیورات ځان له جوړ کړي بنگړي واچوا والی واچوا سرو سپین غاړي توا چوا میک اپ کا سرخی او پاوډر لګه گزارو کی او سړی چې دی نو داغي دی شي ته ضرورت نه یو ماشاءالله خپلې خبرابري زنانه چې دا څومره ګلدار او رنگدار جوړي شي سړی ساده جوړي او داغي نه وسره ډیره مزه نو د سړی حسن مکملی او د زنانه حسن کمزورې کمی نو سړی د زیورات نه چې زیورات د خزې چې ځکه چې دا دغه حسن کمی نو باج سړی او هغه زیورات شروع کړي او من ينشأ فی الحلیه آیا هغه څوک چې هغه پالنه کې دی شي په زیوراتو کې او هغه په جګړه کې نه ښکارا کون کې خپل خبرې لاره دویم د زنانه نقصان داري چې کدا ډیره تکړه خو چې جنگ جګړه راشي نو پړنګ چې بجاړا شي زړی مضبوط نه نو الله وی دومره کمزور مخلوق مال تاسو نه ثابت وي وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا غنی د کافران فرشته هغه کسان چې هغه د مهربان بادشاہ بندگان دي جنکې دی وی دا لونه دي د الله جنکې ورته وي آیا دی حاضر شوی دي دغه پیدایش ته ستوکتب شهادتهم ويسالون زر دې چې لیکلې بشي د دې شهادت او د دینه با تپوس کولې شي د دې شهادت به ولي کولې شي او دینه به تپوس کیږي چې ګورا دا خدای الله پاک تاسو دې ته جنکه ویل نو تاسو حاضر وي تاسو ته پتا و ستوکتب شهادتهم زر دې چوبلي کړي شي د دې شهادت ويسالون او د دینه به تپوس کړي شي قیامت کې چې څوک پرشتو ته جنکی وای دا غټ مجرم او ګناګار دی پرشتي جنکی نه دي دا داسې مخلوق دی چې نه مذکر دی او نه مؤنث بس لکه الله داسې پیدا کړی ولې که مذکری خو ایله مؤنث بیا پکاري او که مؤنث خو ایله مذکر پکاري دا الله دغه شان خپل عبادت له مخلوق پیدا کړی دی ولو شو قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وای دی زجر او رد دی داغي په دلیل وقالو دی وی لو شاء الرحمن ما عبدناهم که خوخوی د رحمان بادشاہ نو موږ به د عبادت نه کړي نشته دی لاره په دی باندې سلام دا د مشرکینو دلیل دی وی زمنګ دا شرک د الله خوخ دی او کدا د الله نو خوخ نو موږ باندې کړي نه وي الله وی دی خبره باندې دی سره هیڅ دلیل نشته نری دی مگر اٹکل کون کړي ام اتیناهم کتابن ای ور کړه دی منګ دی ته کتاب لاره من قبله مخکر دینا
د قرآن نا فهم به مستمسکون چې دی پاغي دلیل نیون کړي چې پای کی اجازت د شرک نو هغه دی وخی کنه نو دا یو کتاب کې الله د شرک اجازت نه دی ورکړي څه مطلب که شرک د الله پاک خوښوي نو الله به د شرک په جواز باندې څه کتاب را لېږلی وي دلیل به را لېږلی وي بل قالو دارت کی دای په بل دلیل بلکې دی وای ان وجدنا ملک من مندلی خپل پلاران علی امه په یو دین باندې و ان علی آثارهم مهتدون او موږ دای په نقش قدم پس روان یو د باطل پرست لوی دلیل د پلار نه کتابداري ده الله وی وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قريه من نذیر تسلی دارنګ نه دی لګل منګه نبی ستانه مخکې پیس یو کلی کی یو پیغمبر لرام مگر ویلی داغی مست خلقو مالدارانو خلقو انا وجدنا آباءنا علی امام یقینا من مندلی دی خپل مشرانو پلاران په یو دین باندې و انا علی آثارهم مقتدون او من دی په نقش قدم پسیدلون کیو همیشه باطل پرستو دا ویلی دی چې من د پلار نیکه طریقې نه پریدو قال نو هغه پیغمبر به توي او لو جئتکم اگر کراتل کړي د ماتا ستا بشین په یو شی باندې او لو جئتکم اگر کراتل کړي د ماتا ستا به اهدا مما وجدتم عليه آباءکم فزياد هدایت والا داغنا چې مندلې تاسو باغ خپل پلاران قالوا انما انتم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون اغه وتوی یقینا من پاغي چې تاسو لګلې شوی پای کو پر کون کیو سمانا پیغمبر بویل ک معجزه دل راوړم چې هغه د نبی د حقانیت علامه نو بیا من نه منئ هغه وی ک معجزه راړم کو پر کونی منو پس بدلا واغست من داغینا پس ګور سرنګ شو انجام د تکذیب کوونکو و اس قال ابراهیم لابیه اوس واقعه د ابراهیم علی السلام ذکر کړي مقصد پکې رد دی په مشرکانو په دو طریقو سره یو داسي چې ګور تاسو وای موږ د مشرانو منو نو تاسو ټولو مشر څوک ابراهیم علی السلام نو هغه منای کنه صحیح مشر غو تاسو نه منای غلط مشران منای دا یو رد دی یا دا چې تاسو وای چې موږ ستا خبره نه منو موږ د مشرانو منو نو کده مشرانو خبره منل دین وې نو ابراهیم علی السلام به د الله حکم نه وې منل د خپل مشرانو به منلیو کنه هغه ولې د مشرانو خلاف کو د مشر بار نه مانی هغه به منی چې د قران حدیث موافقي خلافی نو خپل کار وکي و اذ قال ابراهیم کله چې ابراهیم علی السلام لابیه خپل پلار تا و قومه او خپل قوم تا اننی براء یقینا زچې من جدای ما مما تعبدون دا غنه چې تاسو عبادت کوئ براء دا مصدر دی واحد او جمع ټولو د پار راځي اننی براء ایزو براء زخاوند به کاټو د جدای ما دا غنه چې تاسو عبادت کوئ مگر هغه ذات چې پیدا کړی مزه فانه سيهدين یقینا دغه الله چې سيهدين خامخا مضبوطی به مال را په هدایت وجعلها کلمتا باقیه ګرځولې و الله دا کلمه د توحید کلمه باقی فی عقبه په نسل د ابراهیم علی السلام کې د پاره چې د يرجون واپس د گمراهی نه دا نسل بل متعت هؤلاء زجر په انکار د قران او د رسالت بلکې ما سکه ورکړې د دې مکی والو توابا هم د دې پلارانو ته حتی جاءهم الحق ورسول مبین تر دې چې راغی د حق او پیغمبر ښکارا ان قران ولما جاءهم الحق دا بل زجر او سبب د انکار هر کله چې راغی د حق ان قران نو ویلو د هاذا سحر داد جادو وإنا به کافرون او موږ په دې کفر کوونکیو زجر وای دی لولا نزل هذا القرآن ولنشي نازل ولد قرآن عظیم على رجل من القريتين عظیم په یو سړی باندې د دوه کلو نه چې مکه او طائف دي عظیم په لوی سړی باندې وې د مکه کې او مدینه د طائف کې خلوی سرداران شتا لوی خلق شتا نو چې الله پیغمبر جوړو نو داغه نه وی جوړ کړو نو یتیم د عبد الله نه ولی پیغمبر جوړ کا هغه یتیم پلار مړ دی مور مړ شو د پیغمبر کیږي نو د مکه کې غټ غټ سرمایداران دي خانان نوابان دي هغه چې دینو ولی نه پیغمبران کیږي
دا مکه کې غټ څوک یو دار چې ولید ابن مغیره القریشی ډېر پیغمبر شوی امام مجاهد وی عتبه ابن ربیعه یادو او د طائف غټ څوک اوچت سړی څوک وی چې دا حبیب ابن عمر ابن عمیر الثقفی څوک وی زهدا څوک وی امام مجاهد وی چې ابو مسعود عروه ابن مسعود الثقفی څوک وی چې ابن ابي نجیح ابن عبد الیالی بہرحال یا علماء وی دا غټ سړی په مکه کې ولید ابن عتبہ او په طائف کې چې دین عروه ابن مسعود اهم یقسمون رحمت ربک ایدی تقسیمای دارت کی دای په باطل نظریه ایدی تقسیمای رحمت در ربستا رحمت نه مراد پیغمبري خدا د دې په خوخه الله ور کوي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم من تقسیم کړه دې په میاں د دې کې د دې گزاران د دې ژوند یعنی رزق چې دې نو د دې اختیار کې نشتا چې چاله ډیر کې او چاله لکی نو نبوت اختیار به الله دې لسنګ ور کوي من تقسیم کړه دې په میاں د دې کې ژوند دې په ژوند دنیا کې او چت کړي دې منګه باز دې په باز نور باندې درجاتن په درجو کې ډېر پاره چونی سی باز دې باز نور لره سخریا پټو کو سلام ورحمت ربک خیر یا سخریا بانا خادمان یو بل باندې کارونه وکي او رحمت درفستا غره دې داغه نه چې دې را جمع کړي ولولا یکون الناس دا تر آیت نمبر 35 پورې پدې کې د دنیا ذلت بیانې اورت کې په هغه باندې چې دا نبوت په مالدارانو ولې نه راته جواب دنیا دومره ذلیل ده کدا خطر نه وي چې دا ټول خلق به کافران شي نو ټول به الله کافر ولور کړي وخا ولولا یکون الناس امه واحده کنه دا خبره چې شیبه خلق ټولګي او په یو دین باندې ټول به کافران شي خامخا ګرځولې به موږ داږي چا د پاره چې کوپر کوي پر رحمان بادشاہ لبیوتهم سقفا دایره کورونو پاره به ګرځولې موږ چتونا من فزت د سپینو زرونا ومعارج علیها یظهرون او پوړې به مې ګرځولې چې پاغي ورخیږي ارسب میں ولد سپینو د سرو کړیو ولی بیوتهم ابوابا او ګرځولې به موږ د کورونو د کافرانو لپاره دروازې وسرورن او کټون علیها یتکئون چې پاغي تکیا والی د سپینو به ور کړیو وزخرفا او ور کړی به د سرو زرو نوم دارس د کورونو او بنگلې او دروازې به د سرو ول پیدا کړې وي وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نری دا ټول مگر سکه د ژوند دنیا دا او آخرت پنځ ضرب ستا غره د متقینانو د پاره ومن یعش عن ذکر الرحمن زجر منکرینو د قران تا ومن یعش عن ذکر الرحمن او د دې ځای نه دویم باب دې تر آیت وشپې ته پوری پدې کې زورنه د مورزینو د قران تا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تا بیا ترغیب د قران تا او دلیل نقلی اجمالی د تمام انبیاءونه بیا دلیل نقلی تفصیلی د موسی علیہ السلام نا بیا د هغه شبهه د هغه جواب تفصیلا بیا دلیل نقلی د عیسی علیہ السلام نا ومن یعش عن ذکر الرحمن چا چې ځان لونک د ذکر د مهربان بادشاہ نا شمکور کړونک قرآن ته شاکړه نو قیز له شیطانا مقرر بکوم د پاره شیطان فهو له قرین پس دا شیطان به داغه د پاره دوست شیطان به سره ملګری او دې گمراه کوي با خان او دا نو قیز له شیطانا علماء عام دي چې انساني شیطان او کې جنني کله سره انسانان شیطانان مرګري شي کله سره پیریان شیطانان مرګري شي وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ او یقینا دی خامخامنی کوي د لره د سمیلارینا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ او ګمان کوي د مشرکان چې یقینا دی په سملار دي شیطانانو ته گمراهی ښکارا کوي ښا او دوی دا صحیح دي حتی اذا جاءنا تخویف اخروی حتی اذا جاءنا دای په خپل کفر او شرک باندې
تر دې چې کله راشي منګه ته میدان محشر ته وای به دی یا لیت بیني و بینک کاش وې زما او ستا منځ کې بعد المشرقین لرېوالی د دوو مشرقونو مرا مشرق د اوړي او د ژمي فبئس القرین ډېر ناکاره دوست دی ته شیطان ته به وایي لولا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم اس پیدا نظر کوي تاسو نن ورځې ځکه چې تاسو ظلم کړی دی دا چې تاسو عذاب کې به شریکې دا جواب د سوال دی یره چې عذاب عام شي نو آسان شي کنه په ګڼه کې خو یې مرګ هم آساني چې دا ټول په جهنم کې نو بیا خو به دومره تکلیف نه الله وایي که شریک دي کنه نو څه پیدا به نه ورکوي ذکاری ولا خپل خپل یې سمیلاویږي د عذاب افانت تسمع الصم تسلی نبی علیہ السلام ته هړه د ستړې شو خدا خلق دې پویا نه کړل زکه چړاندو کان دي کنه زړونه لاندې دي او کان دي آیت چغه اور اول شي کان ہوتا او یا لار خودلې شړاندو تا او من کان فی ظلال مبین وا سوق چغه په گمراهی ښکارا کې فایما نذهبن بک تخویب یا ببوز من تعالی اے نبی فإنا منهم منتقمون من د دینه بدلا غستون کیو نستانه رستو به عذاب راولو او نرینک الذی وعدناهم یا به اوخه من تا تاغه عذاب چې وعده کړی د من غدای سره فإنا علیهم مقتدرون یقینا من په دې قدرت والایو ان استا په جون به عذاب راولو فاستمسک بالذی اوحی الیک دلیل وحی او ترغیب قران ته لکه منګولې ولګاو په کتاب چې وਹੀ کړی شوی د تا ته یقینا ته په لارنه خبره برام و انه لذکر لک ولقومک یقینا د عزت د استاد پاره او استاد قوم د پاره که عزت غواړي نو عزت په قران کې دی قران ته کینا یا دا نصیحت د استاد قوم د پاره زرد چې تاسو نه به تپوس کولې شي د په باره کې واسال من ارسلنا من قبلک من رسلنا تپوسو کداغی چانا دلیل نقلی اجمالی تپوسو کداغی چانا چلی گلی دی منگستانا پخوا د پیغمبرانو زمانگانا اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون آئے گرزولی دی منگ ما سوا د میربان ذاتنا آلہتا نور خدایانو لرام یعبدون چی داغی عبادت کولی شی د مخکنو پیغمبرانو تپوسو کا میراش وشپیتی کرو یا د هغه کتابونو کې وګورا یا د هغه د امتونو نه تاسو کا دا ټول توجیهات دي ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الى فرعون وملئه دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نه په تحقیق سره لګل موسی علی السلام په دلایل زمنګ باندې فرعون او داغي غټانو ته پس ویل فرعون ز رسول د رب العالمین د طرف نه ما هر کله فقال نویلی موسی علیہ السلام انی رسول رب العالمین زیمن پیغمبر در رب العالمین اگر علی گلیما فلما جاءهم بآیاتنا کل چرات لکل موسی علیہ السلام دی فرعونیانو تا زمنگ پا دلائلو باندی ناسا پا دی دلائلو پوری خنداگانی کولی دا موجزی دی ودا سحر دی وما نریهم من آیت نخود لمنگ دیتا یو موجزا الا هی اکبر من اختها مگر اغبلوی و دا مثل داغینا یعنی دا مرگری داغینا ارا موجزا دا بلنا لوی و خودی سے عبرت وانغس وآخذناهم بالعذاب نیولیو منگ دی لرپ عذاب لعلهم یرجعون دی دا پارچ دی واپس شی خودی واپس نشو وقالوا اویلیو دی یا ایوها الساحر دعو لنا ربکا ویلیو دی چه جادوگرام سوالو کمنگ د پارا در افستانا ساحر نو یو خواهتوی دعا لو غواړه او بل خواهت ساحر وی دا څنګه چل دی نو یو قول د علماء دا دی ساحر په معنا د عالم کامل عالم باندې او غیب خپل عالمانو ته ساحران وی څنګه چې سړی باندې سحر اثر کوي نو صحیح عالم خبرم په اثر کوي هغه وی ایه الساحر معنا ای عالما اے لوی عالم زمنگا کامل عالم زمنگا سوالو کا زمنگ د پاره د خپل ربنا یو معنا یا دویم معنا یا ایه الساحر اے هغه سړیا چې تمنګ باندې زور ور شوی د جادو په وجام غلبنا بسحر کا په منګ باندې د جادو په وجه غالب شوی او یا دومره سرکشو چې هغه به دبیم کولو دعایم غوښتا جادوګر متوي او دعایم غوښتا
وی دی چې جادوګرا سو او دعا وکمنګ د پاره د رفستانه بما عهد عندك په سبب داغه چې وعده کړی د الله تعالی تا سره الله دا لوس کړی ری چې ته داغه نه سوال کې نو هغه قبلې اننا لمهتدون یقینا من هدایت قبلون کیو هدایت به قبول کو ایمان براړو نو چې پیغمبر به سوالو کو موسی علی السلام نو دی به انکار وکړ نو هر کله چې بلره کمنګر دین عذاب ناسا په ودی چې ما تولې به وعدو لرا आवाज وک فرعون په خپل قوم کې دا आवाज فرعون هغه وخت کړو چې خطر سره پیدا شو چې داخله کوز د موسی علی السلام خبره مني आवाज وک فرعون په قوم خپل کې وې زما قومه اینه د ما د پاره بادشاہي د مصر بادشاہ د مصر زیما وهذه الانهار تجری من تحتی دا نهرونه دي چې بهيږي لاندې د تصرف زمانہ افلا تبصرون تاسو دومره نه دا نهرونه زما په اختیار کړي ام انا خیر ایز غور ما من هذا الذي دې سړینا هو مهین چې دې سپکا ام په معنا د بل انا خیر بلکې زغور ما من هذا الذي دې سړینا هو مهین چې دې بی عزت ده حکومت ور سره نشتا غریب دې مال سره نشتا ولا یکاد یبین او قریب نه ده چې صفا خبرو کی بیانو کی فلولا القی علیه اسوره من ذهب چې دې وی ز نبی ما نو د سره سرو زرو بنگړي ولې نشته ځکه هغه وخت کې چې وسو کاغې مشرکو بادشاہکو نو د سرو بنگړي به ول لاس کې وخا وی ولی نشي غرزواله د باندې بنگړي د سرو زرو نام یا ولی ناراضي د سره پرشته مقترنین جخته د امداد د پاره فاستخف قومه دوکای خپل قوم په دې قصو می سو فاطاعوه نواغي ولا خبره ومنلا یقینا دیو قوما فاسقین یو قوم ما وتنکی د الله د تابعدارینا فلما اسفونا انتقمنا منهم کله چې من خپکلو غصه کړو بدلا واغست منګر دینا پس غر کل منګ دی اجمعین ټول لرا ټول می الله وی تبا کړل او غر کړل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فسوگر زول منگ دیلارا سلفا مخشوی دا عبرت دا پارا یا سلفا منا مخشوی دا عبرت دا پارا ومثلا للآخرين او نموناو دا عبرت درستنو دا پارا یا سلفا مخی تباشوی ومثلا للآخرين او نمونا دا عبرت درستنو دا پارا ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون هر کله چې بیانول شي زوی د مریم په مثال په تور د دلیل ناسا په قوم ستا داغي د وجنا يسدون چې وباسي کله چې دا آیت راغی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون سورہ انبیاء 98 کې تاسو هغه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نام خشاک د جهنم تاسو په پای کې چې دینو انتم لها واردون تاسو باغې لورتلون کې نو مشرکان ویل چې خره چا عبادت شوی جهنم ته وزینو بیا خو به عیسی علیه السلام همزي عزیر علیه السلام همزي خلکو هغه له عبادتونه کړی دي چې هغه زمون خدای نام دې پکې لاړ شي الله وی ولما ضرب ابن مریم مثلا هر کله چې بیان شي زوی د مریم پتور د مثال ناسا په قوم ستاد هغه د وجنه چغي وباسي او وای دی چې خدایان زمون غوړه دي کنه دی غوړه دي نه بیانې دا مثال تا د پاره الا جدلا مگر د پاره د جګړې د زد او د عناد بلکې د یو قوم دی خاصمون جګړه کون کی ان هو الا عبد انعمنا علیه رد کې پیسایانو چریو ته الہ وي نو دا مگر یو بنده دې چې نعمت کړو مونږ پاغه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل او ګرځول مونږ هغه یو عبرت او یو نمونه د بني اسرائیل د پاره چې به پلار می پیدا کړي دي ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکه فی الارض دا د عذاب دنیوي بیان دی الله وی کو وګړو منګه خامخا ګرځولې به منګه تاسو نه ملائکتن فرشته پزمکه کې دې سمانا تاسو به الله تبا کی او تاسو ته زیب فرشته راولي
کو غواړو منګه نو خامخا ګرځولې به وای منګه ستاسو بدل کې فرشته یخلقون چې د یو بل نه رستو براتلې و انه لعلم للساعه یقینا دا خامخا علم دې د قیامت د عیسی علی السلام څنګه چې الله دا به بلار پیدا کا دا شان الله قیامت کې ټول مړي را ژوندې کی علم په معنا د عالم نه خدا صحیح شو یا و انه یقینا دا پیغمبر علی السلام لعلم للساعه نخد د قیامت زکه دی په سرستو بیا قیامت دی بل نبی نشتا یا دا قران شک ما کوي په دې باندې او زما تابعداریو کې دا دلارنه غ برابر ولا يسدنکم الشیطان بندی نه کی تعالی شیطان یقینا د تاسو د پر دشمن د ښکارا ولما جاء عیسی ابن عیسی بالبينات دک دلیل نقلی د عیسی علی السلام نه هر کله چې راتل کړي عیسی علی السلام په واضح دلایل باندې نو وی هغه کسا قال وی ویلا قد جئتکم ولما جاء عیسی بالبينات کله چې راغی عیسی علی السلام په واضح دلایل باندې نو ویل عیسی علی السلام په تحقیق سره راتل کړي دی ما تاسو ته بل حکمت د پوی په خبرو باندې په دین خبرو باندې او دې لپاره چې بیان کم تاسو ته بعض هغه چې تاسو په کې اختلاف کو ويرګې د الله نو زما تابعداري وکي یقینا الله زما رب دې او تاسو رب دې یوازې د الله بندگی کوي دا د لارنې برابر فاختلف الاحزاب من بينهم اختلاف وکړلو په خپل مینس کې پس اختلاف وکړلو خپل مینس کې نسوارا درېډل شو یعقوبیه ملکانیه نستوریه یا نسوارا او يهود اختلاف شروع کړ پس هلاکت دې کسانو لپاره چې ظالمان دي د عذاب درځي درناک نه زجر د انتظار نه کوي مگر د قیامت دا چراب شدی ته ناسا په دین پويږي با الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين اوس دې ځای دریم باب تر اخره پدې کې بشارت د مؤمنانو ته تخویف اخروی زورنا ورکی مشرکانو ته دعوت توحید تفصیلا او بیا اتم شبهه او داغي جواب بیا دلیل عقلی اعترافی او اعلان د براءت الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان په دغه راز باندې د قیامت پورز بعض بد پاره د بعض نورو دشمنان وی الا المتقین مگر متقیان بنئ دی او بل دشمنان دی بده بل دوستانی زکه چې دا د دین په وجه دوستانه وکنه د دین دوستانه بنه ختميږي یا عباد الله خوف علیکم اليوم او ویلی شي اے زما بندگانو نه بیر پتا سبحان نن راځي او نه پتا سو غم جن شي یا کسانو چې ایمان راوړل دي زمون پیاتونو باندې او هغه مسلمانان دنه شي جنت تاسو او ازواجکم او جوړې تاسو یا غبی بیان تاسو د حورنا د جنت نه یا دنیا کې چې سره بیبي په دین کې مرګري آغا تخبرون خوشاله بکړې شي په جنت کې په نعمتونو کې یا تخبرون معنا نعمتونه بدر کولې شي یطاف علیهم بصحاف من ذهب ګرځولې بشي په دای باندې کاسې د سرو زرونه واقوابینو ګلاسونه او په دې جنت کې بیا چې خوخی نفسونه وتلذ الاعین خوږیږي ور باندې سترګې وانتم فیها خالدون او تاسو په دې جنت کې همیشه چې سم خوخه به ملاويږي دغه د جنت آغا اورستموها میراث سره یوړ تاسو هغه لرا په سبب داغه چې وای تاسو چې کوم عملونه کول تاسو لپاره پدې کې وای فاکهاتن کثیره می ډېره ومنها تاکلون د دینه و تاسو خوراک کوم کوي ان المجرمین مان دینه و تاسو خورل کوي اوس دینه یرا تخویب ان المجرمین یقینا مجرمان فعذاب جهنم کې بامه شي لا یفتر عنهم نبشی کمی دے دا عذاب دا دینا وهم فیه مبلسون دی با پا جہنم کی نا امیدی دا رحمت دا اللہ نا وما ظلمناهم ظلم ندے کڑے منگ پا دی لیکن دیو پخبل زانونو ظالمان ونادو یا مالکو یقضی علینا ربکا دا جہنمیان چی دیر تنگ شی پا جہنم کی आवाज बो के दे चे मालिका ए द जहन्नम चौकीदार मालिक द जहन्नम चौकीदार नो खाम खा फैसला द मर दिउ की बमंगान ستاره मर दरा باندې راولي نو د عذاب باندې خو پیګو نه کنه بیا دې بګي وګرځي پاتلی قال انکم ماکسون
مالک په باره کې راځي ابن ابي حاتم وای د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دوی ورته وایي ستا رب دې په موږ باندې د عذاب د مرګ فیصله وکړي موږ دې مړه کړي نو هغه به جواب نه ورکوي 1000 کاله پس به جواب ورکړي دوی به په انتظار کې مړه شي د انتظار نه 1000 کاله بعد به څه جوابي دا جواب قال انکم ماکثون ویقینا تاسو په دې جهنم کې ټول عمر د پاره وخت روي وتل متل نشتا او مړ کېدلم نشتا لقد جئناكم بالحق فتحقیق سر راتل کړي موږ تاسو ته په حق باندې دنیا کې لیکن اکثر تاسو نه د حق د پاره کارون بدګانون کیو ام ابرم امرا اي دې مضبوط کړي دی یو کار ام ابرم امرا دا یو معنی ده چې ام په معنی د استفهام کا دویم دا ام په معنی د بل کا او ابرام الاحکام یو شی مضبوطول نو یو قول داري ام ابرم امرا امرن مراد چې کوم دینو اغا مکر دے د نبی علیہ السلام خلاف آیا دای مضبوط کړي د یو کار څه شری چې هغه د نبی علیہ السلام وجل دی راغون شوې دی وجنو نو موږ مضبوطون کې یو کار لرا نبی خلاصون څنګه ته الله خلاص لار ثور تور ثور نه مدینه منوره ته یا ام ابرم امرام آیا دی مضبوط کړي د یو کار په تکذیب د قرآن یا د نبی کې نو موږ مضبوطون کې سزا ورکو یا ام ابرم امرا آیا دی مضبوط کړي د یو کار چې دی بداغي په وجه د عذاب نزان بچ کی فإنا مبرمون یقینا موږ مضبوطون کیو خپل تدبیر لرا رانی صبح آیا دی ګمان کوي ان لا نسمع سرهم ان لا نسمع چې موږ ناورو سرهم د دې پټي خبره ونجواهم د دې جرګي بشک موږ اورو زمون پرشته دې سره دي یكتبون چغلی کل کوي وای ان کان للرحمن ولد ان پیکا نشته د مهربان بادشاہ لپاره اولاد زېما اول د عبادت کوونکو نه داغه کوي نو ماته په پتا وا یا کوي د مهربان بادشاہ لپاره اولاد نو زبه اول د عبادت کوونکو نه ما خو نشته کنه کوي نو ما به عبادت کړو لکه د دې مثال داسې دی کله الله حقيقي بچي وې لکه پرشتیا وې نو ما باول د عبادت ما کولې ځکه زه د الله نبی ما نو ما ته الله وی چې د عبادت هم کوو نو ما به شروع کړو نو تاسو به هم کو چې زین نه کوم خو نشته کنه او بلا معنا ان کان للرحمن ولد کوي د مهربان بادشاہ لپاره نائب نو زبو ماول د نفرت کوونکو نه د مهربان نه ځکه چې نائب یې نو بیا خو هغه الہ نشو یا کوي د مهربان ذات لپاره نائب نو زې ماول د نفرت کوونکو نه د خبرې نه چې نشتا پاکی د رب د اسمانونو د زمکه لرا ما او مالک د عرش لوی لا داغه نه چې دی بیانې فزرهم پس پرید و زجر بالاعراض بعد الدلیل پرید و دیلرا په باطلو د دای کې چې نوزی په باطلو کې ویلعبو لوبیو کې تر دې چې مخامخ شي درځي د هغه سره چې د سره وعده کولې شو وهو الذي في السماء اله دلیل عقلی په توحید دا الله د غزاد چې په اسمان کې الہ دی او زمکه کې الہ دی وهو الحکیم العلیم دا الله د پویا او حکیم انا حکمت والا والعلیم پوان پار کار کے حکمت دے و پار سپوئی گی وتبارک الذی له ملک السماوات والارض نفی د شرک بالبرکت برکت چون کے دیا غزات چه داغد پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا برکت چون کے دیا غزات چه داغد پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی دا او داغی چه پا ما بین دلی دوارو کری او دی اللہ سر دی علم دی قیامت او دی اللہ تبا دی ترجعون واپس کرشی تاسو ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعة سوال چه دا آلہی باطلا دیل اللہ اختیار ورکڑے دے او دیت لاس اللہ تشنکری دی جواب مالکان ندی کسان چه دی را مدد کئی ما سوا دا اللہ نار شفاعت الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې هغه شهادت کړي د حق خبرې چې توحید دی هغه به شفارس کوي وهم یعلمون واغید کوي موحدین په توحید کوي
هغه به شپارس کوي هر څوک یې نشي کولی یا پوی په حال د مشفوع باندې ولئن سالتهم دلیل عقلی اعترافي که تپوسو کې دینا چې چا پیدا کړي دي دی لاره نو خامخا دی وی الله نو پس کوم خوا دی واړولی شول وقیله یا رب او شاهد دا وینا د پیغمبر چې هغه ویلي وی زما ربه ان هؤلاء قوم لا یؤمنون یقینا دا کسان یو قوم دی چې ایمان نه لري فاصفح عنهم بس مخ واړوه د دینا وقل سلام نوایا سلام سلام دی وقل سلام یعنی مطلب دا دی دین سلام متارکه مراد دی یعنی زمونږ تاسو نه بایکاټ دی لاړو دنه مخ واړوه د دینا ووایه دی ته سلام یعنی سلام متارکه فسوف یعلمون پس زر دی چې دی به پوه شي اشاره د عذاب ته چې الله به پې عذاب رالیږي او دی ته به پته بیا ولګي نو په صورت کې اتمه شبهه وه د هغې جواب و چې وایي د دې لاس الله تش نه پرېږدي نو که الله د دې لاس تش نه پرېښودی نو هله چې دې سره اختیار وی که نه دې سره اختیار د سره نشته بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین سوره دخان مکی سورت دے په نزول کې 4 شپیته پس د سوره زخرف نه نازل ترتیب د سورتونو کې 4 وختم پس د زخرف نه ربط د مخ کې سره دار مخ کې اتمه شبهه وان داغي جوابونه دلته نه هم شبهه ده یا مخ کی صورت کې ویل فسو په علمون زرد چې دی په پواشي نو پدې کې تذکرہ د عذاب دی یا مخ کی تسلی و نبی علیہ السلام ته په عذاب د منکرینو نو پدې صورت کې ذکر دی د عذاب دعوه د صورت رد کې د نهم شبهه نهم شبهه د دعوا منګه او تر مدد شوایو کې دې شي چې زمونږ आवाज واوري نو داغه جواب چې اوریدونکو یقیني او پوهه یقیني هغه یو الله دی نو هغه ولې نه را مدد کوي انه هو السمیع العلیم شپږم آیات خلاصه د صورت دا صورت چې دی نو دا دو باب دی اول باب د آیت نمبر 40 سلوختمه پوری پدې کې صداقت ذکر کوي د قران عظیم اول بیا داود صورت ذکر کوي چې اوریدونکو صرف یو الله دی بیا تخویف دنیوي ذکر کوي په مثال د واقعې د فرعون په اخر کې زواجر ور کوي په انکار د قیامت بیا تخویف دنیوي مختصر په ذکر د اقوام مکذبه امتیازات د صورت ممتاز ده په ذکر د دوه عذابونو مختصرا صورت ممتاز ده په ذکر د انعاماتو چې پاتې شیو د فرعونانو نه صورت ممتاز ده په ذکر د دې چې قران الله یې موږ مبارک شپه کې را لېږلې حامیم الله پویږي په معنا د دې حروف باندې والکتاب المبین شاهد د کتاب ښکار دلیلونو والا یا ښکار کون کې حق لره د باطل نه انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین یقینا موږ را لېږلې دې لره په شپه مبارکه کې چې هغه شپه د لیلۃ القدر ده یقینا یو موږ منذرین يرونکي دا مبارکه شپه چې قران پکې راغله ده دا لیلۃ القدر ده ښا د دې یو نوم ده لیلۃ القدر یو نوم ده لیلې مبارکه دلته ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ او سورۃ قدر کې وای ان انزلناه فی لیلۃ القدر نو لیلۃ مبارکہ او لیلۃ القدر یو شپه ده او دا پر رمضان کې ده او په اخري عشره کې پتاک شپو کې بعض خلق دا آیت یادې دین او مراد لیلۃ النصف من شعبان د شعبان د 15 شپه ده وې دا ډیره مبارک شپه ده په دې کې چې څومره ډیر عبادت وکړي نو ډیر ثواب دی او دې کې وي پیسلیم کېږي د رزقونو او د عملنامې تقسیمېږي دا لکه لیلۃ القدر شپه ده اوس ټیم نشته چې تا ته ویم خو په دې زبانه قرطبي ابن کثیر امام علوسی پر روح المانی کې دارنګه تفسیر بدائع التفسیر د ابن قیم سے المنار المنیب ابو بکر ترتوشی په کتاب الحوادث والبدع دی ټول کلی دي چې دینه مراد د لیلۃ القدر شپه ده او د 15 شعبان په باره کې چې څومره روایت دی هغه ټول ضعیف دي یو هم پکې صحیح نشته ها
دا مبارک شپه لیلۃ القدر ده. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، یقینا موږ را لېږلی دی دې قرآن لره په شپه مبارکه کې. انا كنا منذرین، یقینا موږ يرونکي. فیها یفرق کل امر حکیم، په دې کې فیصله کولی شي د هر کار مضبوطه. تر بل را روان کاله پورې چې څومره کارونه دي د خیر یا د شر، رزقونه، نیټې، دا ټول چې دی نو په دې لیلۃ القدر کې لیکلی کېږي. امر من عندنا لاجل امر من عندنا، د وجه د یو حکم د زمونږ نه، د طرفه زمونږ نه. انا كنا مرسلین، یقینا یو موږ لېږونکي، نو موږ ته ولېږلي او ستا نه مخکې پیغمبرانو موږ لېږلي دي. رحمة من ربک، د وجه د رحمت د رب ستا نه. یقینا دا الله دی هو السمیع العلیم، همدا الله دی اورېدونکی او پوه. نو معلومه شو چې اورېدونکی یو الله دی او پوه یو الله دی. رب د اسمانونو د ځمکو دی او د هغې دی چې په میاز د دې دواړو کې دي، کوي تاسو یقین کوونکي. لا اله الا هو، نشته بل لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی، ژوندي کول او مړه کول کوي. رب دې ستاسو، رب د پلارانو ستاسو په خوانو دی. بل زجر بلکې دی په شک کې لوبې کوونکي. اوس تر 15 آیات پورې تخویف. پس انتظار کوه په کوم مرض باندې چې راتلل به وکړي اسمان بې دخان مبین، په دخان په لوګي ښکاره باندې. اول معنا واورئ. یا غش الناس، پټ کړي به دي لوګي خلکو لره هذا عذاب علیم، وای به دا خلک چې دا د عذاب درناک. ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون، وای بده چهره به زمنګ لره کې موږ نه عذاب لاره، یقینا موږ یو انا مؤمنون، یقینا موږ یو ایمان لرونکي. الله دا عذاب لره کا. ان لهم الذکر، چرته به دې د پاره پندو نصیحت غستل او په تاخیر سره راغله دې ته رسول مبین، رسول ښکار بیان کوونکې. بیا واوړې دلته داغینا وقالو معلم مجنون، ویلو دی خود نکړې شوی د دې نبی تاو دې دې لیوانه. د دې دخان نکم دخان مراد دی. یو قول داره دې دخان نه مراد دخان د قیامت دی. دا یو متات السماء بدخان مبین، چې کله قیامت نږدې شي نو یو لوګي براوالو شي، قدرتی لوګي. یار دا کافر نه دا په کې سم نشي خبي او شبي، دا لوګي به په دې پوز او په غوګونو په دې خلو پارس ورنوزي وراوزي داسي ا دې په کې سم نشي خرشي. او مؤمن چې ده د پسړه کې خو ایمان ده، نو مؤمن بداسي لکه سړی چې زکام وي، بس معمولی اثر وي. نو دا یو مطلب دا شو چې دا لوګي د قیامت دی او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. او دا بسلوی خرز بدای خان. دویم قول دا دی چې دی لوګي نه مراد فتح د مکې ده. انتظار کوا په کوم راز چې راتلل به وکړي اسمان په ښکاره لوګي، چې یو لوګي به اوچت شي، دوړه به اوچته شي، ګرد او غبار. مکه به الله پاک فتح کړي، مسلمانانو په تصرف کې به راولي، کافر زور به ختم شي. دریم د دې لوګي نه مراد قحط دی. کافرانو نه د الله نبی ډېر تنګ شو، نو د خولې نه خیري ووتې، اللهم اعني عليهم بسبع كسبع یوسف. یا الله زما امدادو کا د دې کافرانو مقابله کې، او یا الله وکاله داسې وږي که کنه قحط پیراوله لکه د یوسف علیه السلام په دور چې راوسته. دا خیره و د نبی علیه السلام د خولې نه ووته او وروره په مکه قحط راغی، بارانونه نه کېدل، پسونه وچ شول، ختم شو، قحط شروع شو. داسې حد ته دا قحط ورسېده چې یو سړی هغه به دومره وږی و چې داسې به کتل نو څه به ورته ښکاره کېدل نه، مخې ته به لوګی لوګی ښکاره کېده. هغه به لکه دا لوګی څه شي دی، لوګی به نه و خو دا به د هغه سترګو کې نور طاقت نه و، دومره کمزوري شي و. کافران رال نبی علیہ السلام ته وایي، خاص کر ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ، هغه وخت کې نو مسلمان، موږ خو د سره جنګونه کوو، په موږ مه سېځه، او خیر دی، خو ګوره ته خو وایې چې خپل ولي ډېر ښه شی دی، دا زمونږ ښځې او دا زمونږ بچي ماشومان دا ستا د قوم بچي دي، دی تباه کېږي، دی غرق شو تباه شو. نو مهرباني وکړه ته چې دی نو د الله نه سوال وکړه
چې الله رب العزت چې دی کنه دا عذاب اوچت کی او دا قحط ختم کی. نبی علیہ السلام د الله پاک نه سوال وکړ او یو هفته باران ورید. باران نه کې د اصل کې باران چې وشو یو هفته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو هفته باران ورید. نو ابو سفیان بیا راغی و یا رسول الله و سوال وکړه چې دا باران الله ودري. بیا نبی علیہ السلام سوال وکړ باران ودرید. نو هغه ته اشاره ده چې دا کافران وي یوم تاتی السماء بدخان مبین چې دا په کوم راز چې بدلوګي راشي معنا قحط براشي او لوګي په شان بار څخه پټ شي. دا درې وړه توجیهات صحیح او په خپل خپل زبانه حمل کولې شي. خان یو انا کاشف العذاب قلیلا یقینا من الله پاک کوئی من لري کون کیو د عذاب لغون تکي. انکم عائدون یقینا تاسو بیا واپس کیدون کې د شرک او کفر تا. یوم نبطش البطشة الكبرى تخویف کمر شنیول بو کنیول وی. انا منتقمون یقینا من بدلا غستون کیو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون تخویف دنیوی په تحقیق سره امتحان کړه موږ د دې نمخ کې په قوم د فرعون راغله وغه ته رسول کریم رسول عزتمن ان ادو الی عباد الله دا چې پرې دا ما سره د الله بندگان یقینا ز تاسو د پر رسول امانتدار یم. دا لوی ما کوي پما او یقینا زراتل کوم تاسو ته په دلیل ښکارا. و انی عستو ما پز پنا غواړم پر اب زما پر اب تاسو باندې ان ترجمون چې تاسو ما په ګټو باندې ولې د دینه پنا غواړم یا زما بي عزت وکي او که تاسو تصدیق نه کوئ زما فاعتزلوا نجدا شی زما د تکلیف رسولنا. نو سوالو کاغه نبی د خپل ربنا اے الله دا کسان یو قوم دی مجرمان الله هلاک کی. نو الله وحی وکړه بوز زما بندگان د شپې یقینا تاسو پس درتل کې دی شي. وترک البحر رهوا پرید و سمندر لره ولاړ یقینا د یو ډله د مغرقون چې غر کولې شي. کم ترکو من جنات و عیون سمر ډیر پریخیو دی باغونه او چینی و زروعین او فصلونه او زین مزیدار و نعمت او خوشالی سامان کانو فیها فاکهین چې دی پای کې چې مزه غستون کیو. کذالک الله وکارم د غشان منګه پنا پرمانو کو او په میراث ورکړو منګه غیل را قوم بلتا. فما بکت علیهم السماء والارض پس جړان وکړه پاغي باندې اسمان او زمکه و ما كانوا منذرین نو غیر مهلت ورکړه شونا. ولقد نجینا اوس د دې ځنه نامه ذکر کوي په بنی اسرائیل. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب العلیم من العذاب المهین په تحقیق سره خلاص کړو منګه بنی اسرائیل د عذاب سپکون کې نه. هغه کوم عذاب د فرعون نه یقینا دی عالیا لوی کون کې من المسرفین او د مشرکانو نه. ولقد اخترناهم على علم على العالمین په تحقیق سره غورواله ورکړو منګه غیتا على علم په علم زمنګ باندې على العالمین یا على علم د علم په وجه على العالمین په مخلوقات د ټوله زمانه د خپل زمانه. واتینا من الآیات ما فيه بلاء مبین ورکړو منګه غتا د معجزونه هغه چې پای کې نعمتونه ښکارا. ان هؤلاء ليقولون اس حالات د موجودینو بیان یقینا دا کسان خامخاوي. ان هي الا موتتنا الاولى نره دا حالت زمنګ مگر مرګ زمنګ اولنې دی. وما نحن بمنشرین نه منګه دوباره پورته کېدونکي راولې پلاران زمنګ کچرته تاسو صادقین رښتینی اې دې غوړه دي کنه قوم د توبه غوړه دي. اهم خیر ام قوم التبعین اې دې غوړه کنه قوم د توبه هغه غوړه دي. دا توبه چې ده کنه دا خسړې تیر شوی دی. خدا قوم چې دینو دا مشرکان. توبه اصل کې د سړی نوم نه دی د یو کس. توبه چې دینو دا به د یمن بادشاهانو ته ویل لکه د مصر هغه ته چې فرعون وای نو د یمن هغه ته به توبه وی. دا چې کوم بادشاہ د خپل نوم ابو اسعد ابو قریب الحميري اسعد ابو قریب الحميري دا ډېر خسړې تیر شو بادشاہ او حاکمو
دا قوم چې دینو دا مشرکانو. حضرت عائشہ رضی الله عنها وی لا تسبوا تبعا، تبع پس ګورره دې بده ونه وای، ولی فانه کان رجلا صالحا، دا نیک سړی تیر شوی دی. وی تاسو نه ګورئ چې الله داغه د قوم مذمت بیانوي، خو داغه مذمت الله نه بیانوي. او داغه سړی چې د نبی علیہ السلام باندې د نبوت نه مخکې ایمان راوړل، دا هغه د جاهلیت د زمانه مسلمان تیر شوی دی. وی آیا دی غوره دی کنه قوم د تبع او هغه کسان چې مخکې دینه تیر شوی دي هلاک کړو مونږ هغه دا قوم الله تبا کړو، یقینا دیو مجرمان. وما خلقنا السماء والارض، دلیل عقلی، ندی پیدا کړی مونږه، وما خلقنا السماوات والارض، ندی پیدا کړی مونږه اسمانونه او زمکه، هغه چې په میز د دې دواړو کې دي لاعبین، بس ما خلقناهما الا بالحق، ندی پیدا کړی مونږ دې لره مگر په د پاره د اظهار حق، لیکن اکثر د خلکو لا علمون نه پويږي. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. اوس د دې نه دریم باب دې تر اخره په دې کې تخویف اخروی دې، زیره دې متقیانو ته تسلی د نبی علیہ السلام ته، بیا تخویف دنیوی. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقینا رز د فیصله وخت مقرر د ټولو دی. په کمره چې پیدا منور کې یو دوست د بل دوست نه شي لاره او نه بد د امداد وکړي شي مگر هغه څوک چې رحم کوي پاغي باندې الله، او یقینا د الله دی غالب او مهربان. ان شجره الزقوم طعام الاثیم. اوس دا د عذاب ذکر. یقینا ونه د زقوم چې دا خوراک دی د ګناګارو، کل مهل پشان د تانبی ویل شوی وي، یغلی فی البطون چې جوش وي په خېټو کې، کا غلی الحمیم پشان د جوش د ګرمو بو. خذوه توبه ویل شوی نی صفاتلوه، رایخ کې د جهنم ته لا سوائل جهنم میز د جهنم ته، بیا ورواړوي د پاسه د سر د اغه نمین عذاب الحمیم د عذاب د ګرمو بونا. او ویل شي د تزق سکا انک انت العزیز الحکریم، یقینا ته زور او عزتمن. دا بو ته استهزاء وای. ان هاذا یقینا دا عذاب ما غده کنتم چوي تاسو به تم ترون چې دی باندې شکاو. ان المتقین فی مقام امین، وزیر یقینا متقیان په زید امن کې وای، په مقام د امن کې وای، په باغونو په چینو کې وای. البسون من سندس و استبرق متقابلین، اغوندی بدن رو رخمو د غټو رخمونه یو بل ته مخامخ وای. کذالک دغه شان چې دینو بدی وی، یا الامر کذالک کارم دغه شان ده. وزوجناهم بحور عین، بنکاب ورکومنګ دیتا حور د خستو سترګو والا. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، راغواړي بدای په جنت کې هر قسمه میوه په امن باندې. لا يذوقون فيها الموت، نبسکی دی په جنت کې مرګ لرا، بیا بیا بمړ کېدل پکې نه. الا الموتة الاولى، الا په معنی د سوا الموتة الاولى، بغیر دا نور په مرګ په خوانی نه چې دنیا کې پیراغله. الله ووقاهم عذاب الجحیم، وبسات دیلر الله دا عذاب د جهنم نا. فضل من ربک، دا فضل دے طرف درفستانا. دا ذالک هو الفوز العظیم، دا دے کامیابی لوئی. فإنما یسرناه بلسانک، تسلی او دا متعلق دے د ابتدا د سورت سره. الت ترغیب قرآن تا او تشجیوا وسوی چې قرآن ما آسان کړی دی. فإنما یسرناه بلسانک، یقینا آسان کړی دی موږ د قرآن لرستا په ژبه په عربی ژبه، دې لپاره چې د تذکرون پند او نصیحت والی. فرتقب تخویف دنیوی، پس انتظار کوه د هلاکت د دی. انهم مرتقبون، یقینا د انتظار کوونکي رستا د هلاکت. نو ته انتظار کوه الله به په دې عذاب راولي. نو په صورت کې بل شبهه وا چې د دې شبهه داوا چې جی مونږ تر مدد شي وایو کې دې شي چې دې زمونږه आवाज واوري. نو داغه جواب دا نه هم شبهه وا چې اوریدونکو او کوی چې دې صرف یو الله دې هغه ته چغي وا او هغه تر مدد شي وایا، داغه نه سیوا بل چاته چغي ور مدد شي مو وایا. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا ګورې نن شلمه روزه ده،
که کم کسان اعتکاف ته کینی نو نن د اعتکاف د کیناستو ورځ ده. اعتکاف چې دی سنت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې په آخري عشره کې په خپل اعتکاف ته کیناستلی دی. ډیر ثواب لري. صرف نیکی خلق کوي او د ګناه نه پکې محفوظ وي. نو چې د چا سره وخت او کینی نو ثواب او پیدا ډیره زیاته ده. حدیث کې راځي یو سړی د الله د رضا لپاره یو ورځ اعتکاف ته کینی د هغه او د جهنم په منځ کې به دومره لرېوالی الله راولي لکه د ځمکې او د اسمان. نو ډیر ثواب لري، ډیر فضیلت لري. اعتکاف بغیر د جمعات نه په بل ځای کې نه کیږي. څوک چې اعتکاف ته کینی نو جمعات کې به کینی. خدا شرط صرف د سړو د پاره دی. زنانا چونکې اعتکاف په جمعات کې ولې دی؟ د هغې وجه دا ده چې سړی جمع کوي او جمعه به کوي، او چې ته په بل ځای کې کینې نو که راوځې نو جمعه او جمع نشي کولی. نو دا اعتکاف په جمعات کې لازمي دی ځکه چې جمع او جمعه د نه پاتې نشي. نو لہذا د زنانو د پاره هغه فضیلت چې جمعات کې دی نو هغه په کور کې دی. او قرآن ټکی راوړی دی چې وانتم عاکفون فی المساجد. نو په کور کې به هسې په عام ځای کې زنانه اعتکاف ته نه کیني، په هغې ځای کې به اعتکاف ته کیني چې کوم ځای د مانځه دپاره زنانو مقرر کړی دی چې په یې کې مونځ کوي، په کور کې جومات. اگر چې هغه وقف نه وي خو هغه ځای د مانځه چې جوړ شوی دی او هغې پکې روزانه مونځونه کوي نو هغه ځای کې اعتکاف ته کینې کېناستی شي. یا یې مطلب اوسه پورې نه دی جوړ کړی او اوس اراده ده چې اعتکاف ته کېنم او دا به زمونږ آینده هم د مانځه ځای بس ځای دې مقرر کړي په کور کې چې دا زمونږ کور کې د مانځه ځای شو، بیا دې د هغې نه پرده مرده تاو کړي او د اعتکاف ته کیني کېناستی شي. اعتکاف ته اعتکاف کې هر جایز کار، کاغه تلاوت دی، کاغه ذکر دی، کاغه نفلونه دي، کاغه تهجدونه دي، هغه کوئ عبادتونه. او د هر ناروا نه پکې ځان ساته، دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، کنځلې مه کوه، ګډې وډې مه وایه. بس دا د هر څه نه پکې پال دی چې کم ناجایز دي. فضول قصې او قطارې وسې ګپ شپ نه چې اعتکاف والا سره سهار او ماښام خلک راغلي او بس شپه ورځ ګپونه لګوي، یا ګڼ کسان یو ټوله ورځ ګپ لګوي. نه، د ضرورت خبره کوه او د نورو خبرو نه د الله ذکر ولې نه کوي، عبادت ولې نه کوي. اگر چې اعتکاف پې ماتېږي نه په خبرو باندې چې جومات کې دننه دې وکړئ، خو لکه څه پیدا پکې نشته سوا د نقصان نه. نو اعتکاف کې به ذکر کوه، تلاوت کوه، نفلونه کوه، دینی کتابونه پکې مطالعه کوي نو پکې مطالعه کولی شي. اعتکاف ویلی کېږي المکث فی المسجد. د جومات حدود کم دي چې کم ځای کې مونځ جایز وي، چې مونځ په کم ځای کې نه کېږي نو هغه ځای له به نه ځي. لکه بعضې خلک د جومات په ور کې ولاړ دي، پیزار په ځای کې ور کې ولاړ دی نو د اعتکاف ماتېږي. ښه، که بغیر ضرورته ور له لاړه ودرېد هلته نو اعتکاف مات. د جومات نه به بغیر د هغې سخت عذر نه چې د هغې نه لاره شته نه د خلاصي، چې هغه واړه بول دي او لوی بول دي، یا بیخي څوک د کور نه راوړو نشته، د ځان له خوراک ساک راخلي، د دې نه سوا د جومات نه وتلو سره اعتکاف ماتېږي. یو سړی دی چې هغه جنازې له پکې لاړ، یا د یو مریض تپوس له پکې لاړ، یا بیمار شو ډاکټر له پکې لاړ، اعتکاف مات. اعتکاف مات شو. ټیک ده چې دا ضرورتونه دي دی به ګناهګار نشي، خو اعتکاف مات شو. او د کومې ورځې اعتکاف چې دې مات کړ نو دا تا په ځان باندې منلی او نظر کړی او دغې ورځې اعتکاف به بیا راګرځې، دا په تا واجب دی. صحیح شو مسله؟ چا اعتکاف ته کېناسته او خدای نخواسته غم وشو، پلار یې مړ شو، مور یې مړه شوه، یا بل څه چلو شو او دی ځي نو لاړ دې شي، اعتکاف به مات شي. چې اعتکاف مات شو نو دغې یوې ورځې اعتکاف به بیا د راګرځئ. یا یو زنانه ده هغه اعتکاف ته ناسته ده، اعتکاف کې روژه لازمي ده او چونکې جومات کې نو طهارت هم لازمي دی روژې سره، نو لہذا که یو زنانه باندې بیماري راله نو د هغې روژه ماته شوه نو اعتکاف هم مات شو. نو دا زنانه د اعتکاف د ځای نه بیا راوتی شي او د دغې یوې ورځې او شپې اعتکاف چې دی نو دا به بیا راګرځوي. نورو تمام او دغه د یوې ورځې او شپې اعتکاف دا پې لازمي دی چې دا بیا راوګرځوي. صحیح شوه؟ اعتکاف کې د حتی الوسعه
استثناء نه کوي چې زه به پکې دا کوم او زه به پکې هغه کوم، بس کښېنه او د رب عبادت کوه. یو داسې خبرې چې هغه ستا نه بغیر نه کېږي نو هغه خیر دی. لکه وایي چې یو مریض دی دله به دا ګولۍ ورکومه، دوایي ورکومه، یا یو غوا ده یا ګډه بیزه ده، دا بغیر د دې نه بل چاته نه ودرېږي. زنانه وایي دا به پکې راله شم، نو دا یو عذر یې داسې استثناء کولی شي. بعضې علماو لیکلي خو که کېږي د بل چا په لاس نو دی نه به استثناګانې نه کوي. خو دا هم هله کولی شي چې مخکې نه ځان سره ووایي چې اعتکاف ته کښېنم خو دا شی به پکې نه وي. دا یو شرط دی چې زه به مطلب دا کار ورسره کوم. نو بیا ټیک ده. که مخکې نه یې ویلې او بیا کوي نو نه شي کولی. صحیح شوه. نو اعتکاف ته به نن کښېني، نن د نور د پرېوتو نه مخکې که نور پرېوته نو سنت اعتکاف ختم شو. بیا به نفلي اعتکاف ته یو سړی کښېني کېدي نه، خو د نور پرېوتو نه مخکې به جومات دننه کېږي، د جومات حدودو له به ځې. او که نه یې دننه شوې د نور پرېوتو نه مخکې وروسته دننه شو نو سنت اعتکاف پاتې شو. صحیح ده. دا ضروري خبرې وي او نور اوس ټایم نشته دی. نو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.